نو زما عزتمند نن ډیر د یو معتبر یو جلیل القدر یو فضائل و مناقب و شان والا صحابی داغه حالات ډیر داغه به تواوري چې څنګه صحابی دی هغه په تاریخ کې یادېږي په نوم د سلمان فارسی رضی الله عنهم سره سلمان فارسی نومې زما عزتمندو اول خود دنا شپیت احادیث منقول امت تا شپیت احادیث دنا منقول دی او را نقل دی او مونږ ته را رسیدلی او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د شریعت او د اسلام په کتابونو کې هغه موجود دي. دویم سلمان فارسی رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې د بعض علماء او د بعض تاریخدانو مؤرخینو په نس د 300 کال عمر 300 کال عمر بعض علماء وی 250 کال بعض وی 80 کال عمر خود ټولو نه صحیح روایت صحیح خبره چې مرقات المفاتيح کوم دا خبره ذکر دا او دې ته صحیح ویلا هغه 250 کال 250 کال عمر د اسلام دراوړو او د اسلام د طلب هغه واقعا ډیر عجیب ده انتهایی عجیب واقعا ده. زما عزتمند یو خدا د اهل فارس نو رومیان او فارس زکه ورته فارسی وای اهل فارس نو او د اصفهان په خوا کې یو کله دی یو علاقه د پاغي کې اوسېدو دو او د پلار نیک دین هغه آتش پرستی و د اور عبادتو د اور عبادت کو د والد محترم د والد هغه یو زمیدار سړیو خو زمیدار هم داسې نو عام زمیدار ډیر مالدار سړیو په زمیدارانو ډیر مالدار او دا خپل علاقې نمبر 1 لومبنه مالدار لومبنه مالدار. اوس ګور سلمان فارسی د هر سره څنګه لته ورکی او د دې زینس سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې زب پلار پکور کې داسې ساتلم بار به نرا پر خودلم لکه څنګه چې یو پیغل خزا یو پیغل جینې مور پلارونه خويند کور کې دن نه چارې باری نه پری داسې به پکور کې چې کم نه نو دن نه اشاره ولم ماته بل بار بنوس او دیو خو د اور عبادت کوون کیو نو بزی په دې مقرر کړم چې تب هر وخت اور بلې ما به هر وخت اور بلو د اور خادم را نه جوړو بس هر وخت به زه اور تناش کوم. یو ورځ د پلار زمونږ ډېره زیات ازمکه وه باغې کې چرته بنگلا او چرته قلعه او عمارت جوړو آبادی کو نو پلار زما په هغه آبادی کې مشغوله دی زه خو به بار نه پرې خودلم خو دغه ورځ باندې ما ته وایي د سکارو که په دې پټو لګو ګرځه معلوماتو کا هغه زمیندارانو ګوره چې څنګه دي کار مارکۍ که نه سی کرلی دي په دې باغونو لګو ګرځه خو ګوره خیال کوه زر به راځي ځکه چې ته ما ته د دې ټولو جیدادونو نه ګرانې که زما دا ټول جیداد یو طرف ته او ته بل طرف ته نو زه به تا اخلم تا نشم چې کوم دی نو پرېښودلی او دغه رنګ یوه پلار به نه پرېښود. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وی زه روان شم په لاره باندې تېرېږم د نسواراو د عیسایانو یو عبادت خانه مې وکتله چې نسوارا او عیسایان نسوارا هغه خلق دی چې په دین عیسائی باندې د عیسی علیه السلام پیروکار دي د عیسی علیه السلام متبعین. نو ما په لاره کې یو عبادت خانه کنیسه ورته وي کنیسه د عیسایانو عبادت خانه ته وي هغه مې وکتله یو لوی عمارت ته او یو شور تی روزي
وی ما تپوسو چې دا عمارت د چا دی او دې کې دننه څوک دي سم شور دی پکې نو وی ما ته وویلی شو چې دا د عیسیانو کنیسه ده د هغې عبادت خانه ده او دې کې عیسیان عبادت کوي و ما ویل یره لږې ګورم نه زړه کې مې سوچ وکړو دننه لاړم چې ګورم هغوی مونځ کوي مونځ کوي په مونځ باندې ولاړ دي ما د هغې هغه عبادت چې وکتو نو ما ته خپل عبادت د اور عبادت هغه ما ته هسې ښکاره چې دا مونږ خو هسې لګی اصل عبادت خدا دی دغلته نه د عیسی علیه السلام په زړه کې د خپل دین چې کم دینی مجوسیت و د هغې سره نفرت پیدا شو دین نصرانیت سره هدایت سره محبت پیدا شو د وخت ډیر تیر کو تقریبا ماښام شو وی پدې کې پلار چې کم دی څه کسان راولېږل چې لاړ شي سړی سار تلی تر د اوسه پورې پته نه لګي وی کسان رالل زه بوتلم هلته ما پلار ما نه تپوس کو یاره تا ته خو ما ویلو چې زر به راځي تا خو ډېر وخت تېر کو چېرته تللی وې څه دی کول لکه دغه رنګې هر یو بچی چې پلار یو طرف ته ولیږي نو تپوس دی کوي یاره بچی چېرته وې تا خو ډېر وخت تېر کو څه دی کول نو پلار ما نه تپوس کو ما پلار ته ویل چې ای بابا جانا ما څه خلک ولیدل او د الله عبادت یې کوو خو ګورې ما ته د دې خپلې بندګۍ او د دې خپل عبادت نه چې دا موږ د اور کوو ما ته هغه ښایسته ښکاره شو ښه ښکاره شو پلار ورته وایي زمونږ دا دین زمونږ دا عبادت دا بهترین دی د دې په مقابله کې بل ښه عبادت نشته هر چا ته چې څوک د څه عبادت کوي هغه ته د هغې بندګي او د هغه عبادت ورته څه ښکاري بهتر ښکاري او د هغې نه علاوه هغه ورته هیڅ نه ښکاري وی ما پلار ته ویل چې داسې کېدی نشي زمونږ دا عبادت دا اصل عبادت نه دی اصل عبادت هغه وی پلار مې پوه شو چې یاره دی خو چېرته بل دین ته زړه مایله شوی دی وی ما ته پخپو کې زما پلار زنځیرونه راواچول چې اوس به د کور نه بلکل نه خوځي ځکه یو سړی مسلمان دی هغه په خپل اسلام او ایمان باندې دومره مضبوط چې هغه د خپل بچی دپاره بل دین نه خوښوي یو سړی هندو دی هغه د خپل بچی دپاره د خپل کشر دپاره اسلام نه خوښوي یو سړی عیسائی دی هغه بل دین نه خوښوي یهودي بل دین نه خوښوي نو پلار راته زنځیرونه راواچول او په کور کې قید کړم خو زما خواله به یو عیسائی راته ما خو ګپ شپ جوړ کړی ما د هغه عیسایانو نه دا تپوس هم کړی و چې ستاسو د دین اصول ستاسو دین دا به زه په کوم ځای کې زده کوم هغوی ما ته دا ویلو چې ته د دې دپاره به شام ته ځې په شام کې به دا ته زده کې نو زما خوا ته به چې دا عیسائی راتو ما ورته ویل هلکه چې کله د شام نه څوک راشي یا ستاسو د ځای نه شام ته څوک ځي نو ګورې ما به خبرې نو د شام نه یو قافله د تجارت دپاره راله هغه عیسائی راغی ما ته وایي چې د شام نه څه کسان راغلي وی ما ورته ویل چې کله واپسي کوي نو ما به خبرې زه به ورسره ځم دا اوس د هدایت په طلب کې دی ها نو سلیمان علیه سلیمان رضی الله تعالی عنه له د عیسائی راغی ورته وایي هغه قافله روانېږي که ځي هغه ځان خلاص کو او د هغې سره روان شو شام ته لاړه چې شام ته لاړ نو په شام کې د عیسایانو کنیسې ته ورغی عبادت خانې ته ورغی تپوس یې وکړو چې ستاسو د دین ستاسو د طریقه او ستاسو د اصول ستاسو د عقاید ستاسو د عبادت د اعمال دا به زه چا نه زده کوم نو د پادریانو مشر د عیسایانو مشر ته اسقف په عربۍ کې وایي اسقف وی دا پلان کې اسقف د دنه به تصدق وی زه هغه له ورغلم ما ورسره یو قسمه داخله واخیستله چې یاره زه دغه شان ستاسو دین زده کول غواړم او بس تا سره بدلته یم هغه وویل ډېره ښه دا د عیسایانو د مشر پادري اسقف د به داسې کول سلیمان رضی الله تعالی عنه وی خلکو له به د خیرات او د صدقې شوق راوچتو چې ډېر ډېر خیراتونه کوئ او صدقې کوئ
او د یو یتیم او د یو مسکین او د غریب په نوم به یې اخیستلی، خو هغه به هغه مسکین او فقیر او یتیم له نه رسولی، کمې پیسې کم خیراتونو صدقې به چې د هغې نه واخیستلې هغه به ځان سره محفوظ کړی. وخت تېرېږي خو ما ته ډېر بد ښکاره شو دا سړی، مال چې دا دی څه کوي، د چا په نوم یې اخلي او ځان لېږدي. نو وایي چې کله دی وفات شو مړ شو نو خلک راجمع شو د کفن دفن انتظام دپاره. نو وایي خلکو ته ما وویل چې یو خبره زما واورئ. وایي څه؟ وایي ما ورته ویل چې ګورې دا سړی تاسو خپل مشر ګرځولی او اسقف و، ستاسو مشر خو ګورې دا سړی صحیح نه و. ما ته ویل چې دا ته څه وې؟ ما ورته ویل چې بالکل ټیک ویم. وایي ثبوت؟ وایي ثبوت شته که نه؟ وایي لاړم د هغه کمې خلکو نه چې سره او سپین اخیستي و د هغې 7 منګي ډک د خلکو نه د خیرات او د صدقې په نوم د یتیم او د مسکین په نوم کم صدقې او خیراتونه اخیستي و، د سرو او د سپینو نه ډک 7 منګي مې هغه مې وله رابار کړل چې دا ستاسو هغه صدقې او خیراتونه. هغه مقام ته نه دي رسېدلي، حقدار ته نه دي میلاو شوي. وایي هغه خلکو ویل چې دا خو اوس مونږ نه دفن کوو، په مړینه باندې په پانسۍ باندې سولۍ باندې وخېجو او په کاڼو ویشت. چې په کاڼو ویشتو نو بیا دغه خلکو چې دی ختم شو نو یو بل مشر یو ایماندار سړی په خپل منځ کې وکتو او هغې د هغه په مرتبې او د هغه په مسند باندې کې وایي زه د هغه سره مو خو ما چې وکتل نو دغه سړی د هغه په نسبت ډېر ښه عبادت گزارو، زاهدو، تقوادارو، عبادت به کو، شپه ورځ به د الله عبادت کو. وایي زه د هغه سره وم، حتی کې د هغه هم دومره ورځې نه وي، هغه هم وفات کېدو. نو وایي چې کله وفات کېدو نو ما ورته وویل چې ګورې زه د خپل ملک نه شان ته صرف دې دپاره راغلی وم چې ستاسو دین، ستاسو طریقه او ستاسو عقاید، ستاسو اصول زده کړم. مخکنی مشر هغه نه خو ما څه زده نه کړل، هغه غریب خو ځان له داسې و، تا نه خو مې څه نه زده کړل، خو ته روانې او بس دغه دی تا باندې هغه د اجل فرشته راځي او ستا نه روح اغلي او وفات کېږي. ته خو ما ته یو داسې کس وښایه چې ستا په هغه باندې اعتماد یو ستاسو دا دین ما ته وښیي چې زه هغه خواړه لاړ شم. ما ته یې ویل چې ما ته یو سړی معلوم دی په موسل ښار کې، هلته لاړ شه او تا ته به میلاو شي. وایي زه هلته لاړم، هغه پادري سره مو، هغه اسقف سره مو، هغه مشر سره مو، حتی که هغه هم کله مړ کېدو وفات کېدو نو ما یې تپوس وکړو چې ګورې زه دغه شان راغلی وم، پلانکي هغه له راولېږلم، هغه تا له راولېږلم، او اوس ته وفات کېږې، ما ته بل څوک وښایه چې هغه له لاړ شم او ستاسو دا دین او دا طریقه زه زده کوم. وایي هغه ما ته وویل چې ته لاړ شه نصیبین مقام کې به تا ته یو دغه رنګې عبادت گزار، یو زاهد، یو راهب به میلاو شي، هغه به تا ته چې کوم دی نو دا طرز و طریقه، دا عمل، دا عبادت به درته ښیي. وی زلالم نصیبین مقام ته، نصیبین مقام کې ما ته ډېر ښه پیر میلاو شو، ښه راهب میلاو شو، ښه زاهد او تقوادار او بزرګ میلاو شو. وی چې کله هغه مړ کېدو نو ما ورته ویل چې ګورې پلانکي پلانکي له رالیږلم، پلانکي پلانکي له او پلانکي پلانکي له، حتی کې تا له راورسېدلم. اوس چې ته کله وفات کېږي نو ما ته یو داسې سړی وښایه چې زه د هغه خواړه لاړ شم. وایي په آخر کې ما ته روم کې یو سړی وښودو، عموریه. عموریه هغه هم د دوی د مذهب او د دې د مسلک او د دین یو مشر سړی و. وایي زه د هغه خواړه لاړم، د هغه سره ومه، حتی کې هغه هم وفات کېدو. ښه سړي و، هغه ړومبنی نه و، دا نور بیا ښه و. وایي چې هغه هم وفات کېږي نو ما ورته وویل یې زه چې کوم دی نو اول شام ته رالم، په شام کې د 2 اسقفو سره میلاو شوم، د هغوی په مسند د هغوی سره ناست وم، د هغوی نه مې څه ناسه دین ستاسو زده کړی. بیا چې کوم دی نو موصل ته ولېږلم، بیا د موصل والا شام ته نصیبین ته ولېږلم، نصیبین والا زه تاله رالېږلم. اوس ما ته ته خو روانې، ما ته یو داسې کس وښایه چې ستا په اعتمادي او صحیح سړی چې زه د هغه نه ستاسو دا دین او دا طریقه زده کوم او په دې عمل کوم. وایي هغه ما ته آخر کې وویل چې ته د کوم شي د پار راوتې او د کوم شي په طلب کې، خو پوه شو چې د کوم شي په طلب کې نو هغه شی ګورې نه میلاوېږي، هغه شی نشته. سلمان رضی الله تعالی عنہ د هدایت په طلب کې راوتی چې چرته به هدایت میلاو شي،
او د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د بعض علماو پنځ پمینس کې 1500 کال او بعض علماو 600 کال فاصله دغه وخت کې پیغمبر نو خلق په دین عیسایت باندې دین نصرانیت باندې وای ما ته په اخر کې وای چې تکم شیس په ګرځي کنه هغه به تا ته ملاوي هغه عیسایانو نصرانیانو په کتابونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نخې نخانی هغه کتلې او داغه هغه وخت داغه هغه علامات هغه ورته معلوم وي تا ته یو مقام خیم ال تلار شه تا ته به یو دای سړی ملاوش وي سم مقام وي یو عربو کې یو زمکه ده د مکی زمکه التبا الله تعالی یو پیغمبر چې کوم دینو را لیږي اول تبا یو پیغمبر پیدا کیږي هغه به بیا کانیجن زمکه ته چې کوم دینو هجرت کوي کانیجن زمکه دا به مدینه ته وي مدینه د هغه درې قسمه دي یو کې آبادی دا او داغه غیر چاپیره کانیجن تور کانه هغه کې فصل هم نکي دا 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 خوش قسمت خلق تلی الله دې ورته ما او تام بوز چې ما تم د غزین وینو او هغه اهم عبادت د حج او د عمره هغه چې کوم دینو الله تعالی زمونږ هم نه نصیب وای زه د ماته دا خبره وکړه وای ما دغه وخت کې په روم کې چې کوم دینو سناسه مزدوریم شروع کړې و دا دغه د خپل خلی واقعیا د خپل خپل باندې بیانې وای ما مزدوری شروع کړې و دومره مزدوری می کړې و چې ما ته پاغې کې ګډي بيزي او سو غواګانې ما ته ملاوي زما غواګانې مې او ګډي بيزي مې ما د خپل مال متاع خپل سامان ځان سره راواغستو په دې تلاش کې چې څوک به عربو ته ځي چې زم وسره شم او د غزې ته ورسم بني کلب په عربو کې یو قبیله و وې دا غي سره ملاو شم هغه ته ویل چې زما یو خبره ده یو شرط ته چې هغه تاسو منئ نو زه د خپل مال متاع د خپل سامان نه خپل ټول ساز او سامان خپل مال او جیداد هغه په سبا باندې قربانو په اسلام او په ایمان باندې قربانو هغه ظالمانو وسره بیا سو کړ وې د دې سره زمیلاو شو ما چې ورته دا خبره وکړه هغه ویل راځه بالکل ټیک ته موږ به دې ورسو هغه وادي القرى ته زرا واستلم خو چې راي واستلم مان خپل مال متاع سامان مواغستو او زید د غلامۍ په تور باندې یو يهودي باندې خرڅ کړ پلار مالدار سړیو غټ زمیدارو جیدادونو مالونه خود اسلام او د ایمان د پاره غلامیم قبول کړي نو وې د یو يهودي باندې زه خرڅ کړم او د غلامۍ په تور ما ویل چې د اسلام او د ایمان د پاره به زه غلامیم زما قبول ده زه به غلامیم کوم بس چې خرڅ شم په دې کې دغه غلام دغه مالک زه په بل مالک باندې خرڅ کړم چې هغه هغه د ترزویو د مدینیو د بني قریظه اوسیدونکو په مدینه کې درې غټې قبیلې آباد وي د يهود یو بنو قینقاع یو بنو النذیر او یو بنو قریظه زی په بنو قریظه باندې په یو يهودي باندې خرڅ کړم دا بنو قریظه او بنو النذیر د دې ځان لبیا پوره تفصیل لې چې دا نبی له صلوات و سلام د مدینې نه څنګه لري کړیو بنو قریظه د مدینې نه شړلیو بنو النذیر له 800 کسان نوجوانان ځوانان هغه نه سرونه قلم کړیو هغه ختم کړیو دا غي بچي او دا غي خزي هغه نبی له صلوات و سلام خپل قید کراو بنو النذیر کې بنو قینقاع کې یو مسلمانه یو صحابیه خپل واقع خپل وخت زیل بیا اعظم دا واقعا و بنو قینقاع کې یو مسلمانه زنانه اغا سودا خرڅي او هغه د ځان نه چې کوم نه کپړه تاو کړي دا پردې کړي پدې کې د بنو قریظه یو سړی داغه پلو پورې تار اوتړو چې تار اوتړو چې کله هغه د غزین روانې دل هغه زنانه نو هغه تار د نیولې دي نو هغه کپړه هغه پرده هغه څه شول هغه پاش شول مطلب داغه هغه حجاب څه شو هغه مات شو پرده مات شول د غزې کې یو صحابي دی هغه ولګي نو دا
یهودی قتل دغه ته مسلمانان نو یهودیان راو لګیدل دی قتل دی شهید نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدلی د اغستلو د پاره صحابه او ته حکم وکړو چې jihad کوو دلته سم منافقان منس کرالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صاح واده خو وکړل او يهوديان چې کوم دي د قتل نه بچ کړل جلاوطن شو خو قتل نشو خبر لرازم په بنو قریظه باندې خرڅ مدینه ته راغی چې کله هغه عمریه د روم بادشاه د روم هغه راهب هغه د کله را رخصتو کنه وصیت ورته کو نو درې علامات ورته خودلی و یو خو به د غزمکا کانی جنې دویم د غزمکا کې به کجوري ډېری د مدینه په علاقه کجوري ډېری دي کنه او درې علامات د ورته پیغمبر خودلی چې یو علامت دار چې ګوري هغه به صدقه او خیرات نه قبلې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د خاندان خصوصیت ته چې هغه زکات صدقه او خیرات نه دا د نبی صلی الله علیه وسلم همدغه طریقه وه دویم علامت دار چې هدیه ولا څه شی ورکې تحفې په تور صدقه او خیرات نه تحفې په تور هدیه په تور نو بیا یې قبلې دریم علامت دار چې دغه نبی دغه نیک انسان د دواړو اوګو په منځ کې به شا طرف ته مهر نبوت لګېدلې دا درې علامات ورته وکړل دا واقعات دا صحابي وی سلمان فارسی رضی الله عنه وی زه په مدینه کې وم او ما انتظار کو چې ان شاء الله مکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت اعلان کړی دی او دا به مدینه ته راځي ان شاء الله ما ته هغه ویلو هغه خو په آسمانیو کتابونو کې دا خبره کتلې وه چې د هغه مځمکې نه به مدینې ته هجرت کوي وی زه د دې په انتظار باندې وی د خپل آقا او مالک سره د هغه باغ ته تللی و د کجوري ونې که بره ناستم آقا او مالک لاندې دی زما د آقا او د مالک د تره زوی راغی زما آقا او مالک ته وی چې الله دې قیله والا هلاک کی قیله به مدینه والا ته ویل الله دې قیله والا هلاک کی هغه ته خو یو سړی راغلی دی د مدینې نه نن راغلی او د قبا په مقام کې پړاو اچولې دی د قبا په مقام کې ناست دی او د مدینې څخه خلک او د هغه ملګري د مکې هغه ته راتاو او هغه دا ګمان کوي چې زه پیغمبر یم او یهودو زدیان عنادیانو د نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبري چرته منله وی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وی زه د کجوري په بوټي کې باره ناستم چې دا خبره مې واورېدله زه خو همدقې له راغلی وم چې دا خبره مې واورېدله نو بره په کجوري کې زما دا بدن په رپېدو شو او درنګ سات له زما دا بس یقین مې پیدا شو چې دا د ورغورځېږي په خپل مالک باندې خو په مزه باندې راکوشم د خپل مالک او د آقا د هغه تر زوی ته ویم چې څه وې ته څه وې لکه خلک یو تعجب خبره واوري تعجبا بیا هغه نه تپوس کوي ته څه وې تاسو ویل نو وی چې ما دا تپوس کو تعجب مې کو حیران شوم نو زما آقا او زما مالک په مال په مخ باندې یو پړق راغ ما هغه پړق برداشت ما خپل مالک ته ویل چې دا څه خبره ده چې تاسو یې ما نه پټوئ هغه ویل په دې خبرو کې ګوتې مه وه هغه ته خو پته وه چې چېرته دا پې هسې نه عاشق شي هسې نه دی پې ایمان راوړي دی وی زما دغه برداشت مې وکړو او زه د خپل آقا نه چې کوم دی نو راپټ شوم رالم را روان یم قبا مقام خو ما ته نه دی معلوم لاره کې یو زنانه ما سره ملاو شوه زنانه ته مې ویل چې دغه رنګ یو انسان دلته راغلی د هغه په باره کې ما دا خبرې اورېدلي هغې راته ویل چې راځه چې ور ودې مسلمانه وه وایي زه دربار رسالت ته بوتلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبا په مقام کې ناست دی ما څه سامان ما سره ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل ای د الله رسوله دا ز سما صدقه او خیرات ته صدقه مې ده دا زه چې کوم دی نو تاسو د دې حقدار ګڼم ځکه تاسو د بل ځای نه هجرت کړی راغلي مې تاسو سره غریبانان هم دي تاسو سره به هغه مال او متاع هم ني دا والی او قبول یې کوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس اوږد کړی دی وی لاس یې راښکته صحابه ته وایي چې راشئ دا واله یو ویې خورئ نو وایي ما دغلته ډکې وویله چې هذه واحده دا غړومبنۍ نښه ده یو خو دا ځمکه کومه ځمکه ده چې ما ته کومه ښودلې وه دویم هجرت یې مو او دریم چې کومه علامې د پیغمبر ښودلې وه ړومبنۍ هغه هم پکې معلومه شوله چې صدقې قبوله نه کړله وایي زه چې کوم دی نو لاړم په بله ورځ باندې مې بیا سلک سامان راجمع کو ما ویل چې نن به دویمه نښه معلوموم ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه سامان پیش کو دغه خوراک مې پیش کو ورته مې ویل چې تاسو خو صدقه نه قبلوئ دا ستاسو دپاره هدیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په خپله زمانه لاس نه واخیستله په خپله یې وخوړله او صحابه ولې وخوړله ما ویل چې هاتانې ثنتانې دا هغه دوه نښې شوې وایي زه بیا ما ویل راشه دا درېیمه به معلوموم وایي په دې کې بیا لاړم په بله ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جنازې سره روان دی بقیع الغرقد دا قبرستان دی په مدینه کې وایي هلته چې لاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو سره د صحابو یو هجوم ترې راتاو دی یو رش دی زم ورغلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته کله د نبی علیہ السلام مخې ته راځم کله شاته راځم کله یو خوا راځم کله بل خوا راځم په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صادر د وړۍ صادر یې په سر کړی و د وړۍ صادر یې چې کوم دی نو هغه په سر کړی و هغه یې لږ ښکته کړو او مهر نبوت ښکاره شو وایي ما ته یې ویلي چې دا د کوترې د هګۍ په شان داسې یو نښه ده وایي ما چې هغه ولیدو نو په جړا شو او دغه نبوت دا مهر دا مې چې کوم دی نو څه کو ښکل دا مې ښکل جاړم په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وایي یا سلیمان اقبل مخکې راشه زه مخکې رالم ما نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه ما ورته ټوله واقعه د سر نه بیان کړه چې داسې په د دې ملک نه راغلم په دې طریقې سره راغلم تاسو واقعه واورېدله که نه څومره اوږد سفر دی او بعضې علما وګورئ دام لیکلي چې د ده په دې سفر کې ده ته 30 راهبان میلاو شوي د یو نجیب الله د بل نجیب الله د بل نجیب الله او په دې 30 راهبانو نه پس دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له په دې طریقه را رسېدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې واقعه بیان کړله ټوله خبرې ورته بیان کړله چې زه دغه شانتې غلام یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي د خپل آقا او مالک سره مکاتبت وکړه مکاتبت څه ته وایي مکاتبت دې ته وایي چې یو آقا یو مالک خپل غلام هغه ته وایي چې ته مال دومره پیسې راکړه بس ته آزاد یو مدبر غلام دی ته وایي چې آقا او مالک ورته وایي یاره ته زما د مرګ نه پس چې زه مړ شم بس ته آزاد یو دا دی دویم دا دی مکاتب غلام چې خپل آقا او مالک ورته وایي چې ته مال دومره پیسې راکړه بس ته آزاد دی لاړې خپل آقا او مالک ته وایي چې زه مکاتبت غواړم ما مکاتب کا مطلب زه به درسه پیسې درکم بس ما آزاد کا هغه ورته وایي آزادوم دی خو یو دوه خبرې یو خبره دا ده چې 300 د کجورو بوټي به کري او چې هغه ولګي نو هله به د آزادوم یو 300 د کجوري بوټي به راله کري او دویم 40 اوقیې سپین زر به راله راکړي دا دوه خبرې دی لاړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې ما ته خپل آقا او مالک داسې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وایي اعینوا اخاکم د خپل ورور سو کوي مدد وکړي روایاتو کې راځي مؤرخین لیکلي دي الخصائل الکبرى لیکلي دي علاوه نور مؤرخین لیکلي دي وایي بعض صحابه 10 بوټي بعض صحابه 60 بوټي بعض صحابه 10 بوټي چا د خپل وس مطابق څومره چا څومره هغه بوټي راوړل مال راوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وایي داسې کار وکړه چې دا بوټي ویسا خو ګورې صرف کندې او لختي وباسه کرې به ته نه وایي ما ته صحابه نښې کولې او ما کندې ایستلې
صحابه ما ته کندې کولې ما نخې ایستلې نخې راته کولې ما کندې ایستلې چې کندې برابر شي 300 ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې پیغام ولګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې اې د الله رسوله هغه کندې برابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې په خپل لاس مبارک باندې هغه کجوري بوټي وکړل او وی پاغې کې مورخین لیکي یو بوټي هم خطا نه ټول بوټي ولګېدل ټول بوټي اوس کور اخوا یو معجزه خدا شوله چې یو بوټي هم خطا نه بله معجزه وی په صحابو کې یو ملګری یو صحابي د چرګې د هګۍ عمره سپین زر راوړل د چرګې د هګۍ عمره سپین زر راوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی چې اے سلیمان دا سلمان دا واخله اولاد شیخ خپل آقا او مالک لري دا خپل بدل کتابت ورکا چې تا آزاد ما دا الله رسول ته ویل اے دا الله رسوله دا خو نه برابري لکه سلويخت او قیه او یو د چرګي د هګۍ عمره سره زر دا نه برابرېږي په هغه وخت نه ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې تراشه الله به برابرای سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وی زلالم ما د هغینا خپل آقا او مالک لا چې سمر را سره هغینا می هغه ورکړل او مکه شانو مغه عمره ما سره فاطمه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدا معجزه ده چې څومره او مغه عمر ما سلام پاتې شو هغه مې مرکل داغه بدل کتابت هم چې کم نه شو اداش زی آزاد کړم د جنگ بدر د جنگ احد په موقع باندې دی غلام دی دا لا آزاد نه دی خدا هغه صحابي دی چې د جنگ خندق په موقع باندې جنگ احزاب هم ورته وي د جنگ خندق دا مشوره دا خو ټول علماو نه اوریدلی چې دا مشوره چا ور کړی و سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دای 3 میله اوږد کنسته او تقریبا اوس مورخین وایي چې 15 فوټه دا چې کم دنو پلنو او 15 فوټه دا جوړ او هغه خاورم په داسې طریقې سره اچولې و چې یو شهسوار یو پاس باندې سور هغه دینه ټوپ نشو وای خبر لرازم د جنگ خندق په موقع باندې صحابو ته لس صحابو ته نبی رسول الله والسلام موقو خود له سلويخ کلويخ غزه ولا ورکل چې تاسو لس کسان بدا سلويخ غزه کني تاسو بدا غزه دا به تاسو بدا کني پدې کې مهاجرین او انصار خپل منس کې په بحث شروع کو بعض وی سلمان منا انصار وی سلمان زمنګ ملګری دی سلمان زمنګ نه دی مهاجرین وی او هغه وی کان رجلا قویا ډیر مضبوط سړی طاقتور سړی نو هر سړی وی چې کار دی نو چې طاقتور خو زما په بدل کې راځي همدا مطلب باندې پوښ نو انصار وی دا خو زمنګ ملګری دی سلمان منا مهاجرین وی زمنګ ملګری دی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل سلمان من اهل البيت منا من اهل البيت سلمان زمون ملګری دا اهل بیت نه دا هغه صحابي دی حدیث ما خطبه کې ویلو چې الجنت تشتاق الى ثلاثه وی جنت مونږ د جنت په انتظار مونږ د جنت په انتظار او دا هغه صحابي دی چې جنت د په انتظار دی ترمذی حدیث ته یو پکې سلمان رضی الله تعالی عنہ بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ما ته الله خبر راکو چې اے رسول اے پیغمبر زما زه کوم د سلورو کسانو سره ساتم مين لرم محبت ساتم تم وسره مين وکا محبت وسره وساته وی پاغي کې یو څوک دی یو علی رضی الله تعالی عنہ یو پاغي کې سلمان فارسی رضی الله عنه دی سلمان فارسی هغه صحابي چې الله رسول ته وی چې زو وسره مين کوم تم وسره مين کوا دا هغه صحابي دی هغه صحابي سلمان فارسی د ډیر زیات فضایل راغلي ډیر زیات فضایل مناقب ډیر زیات چې کله وفات کیږي نو کوټه کې دن پروت ته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وردن چې څنګه وردن شو نو روایتو کې راځي چې دې پجړاش عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وی ولی جاړې څه چللې ستا خدا تا ته پیغمبر دا خوش خبری درکړي دای درکړي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورته وی پدې نه جاړه
جاړم پدی خپل مال متاع ساز سامان هغه د خپل ایمان او د اسلام د لپاره ټول قربان کړي. واقعیا خو دی واورېدله وای جاړم پدی چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصیت کړو چې پتا سو کې یو تن په دنیا کې چې ایثاریږي نو دومره سامان د ځان د لپاره اوساتي کزاد الراکب لکه څومره چې یو سوار یو سفر کوونکې د ځان سره څومره سامان اخلي. وای کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. په دنیا کې داسې اوسېږه لکه پشان د یو راه چلتا مسافر چې څنګه چې په لاره باندې یو مسافر روان دی هغه سره څومره ساز سامان ټول ځان سره چې کوم دی نو کور نه اخلي هغه ځان سره بوجرو نه اخلي هغه صرف ځان سره سامان سفر اخلي. نو نبی رسول الله والسلام مونږ ته دا ویلیو او مونږ هغه پوره نه کړی شو. مونږ پوره دنیا نه دا جمع کړي دام جمع کړي دا جمع کړي. دنیا جمع کول ګناه نه ده. دنیا جمع کول ګناه نه ده خو د دنیا سره دومره مینه ساتل چې سړی نه دین ایر شي نو دا څه ده دا ګناه. دومره مینه ساتل د دنیا سره چې سړی نه دین ایر شي شریعت تیر شي پیغمبر او الله تیر شي قرآن تیر شي کتاب تیر شي نو دغه دنیا سره دا په انسان باندې وبال. ورنه دنیا ګټل صحابه کې ډېر مالدار خلک نو هغه دا وصیت کوو د په دې خبره باندې جړل او په شپږ دیرشمه یا 10 هجری کې بیا د څه شوی دی وفات شوی دی. او څومره عمر یو روایت هغه 300 کالو بل روایت د 250 کالو دی او دا صحیح روایت دی د 250 کال عمر. په 150 راهبانو چې دی ګرځېدو څومره عمر به کور کې تیر کړي دا غي نه پس په لار څومره تیر شي اخر کې نبی رسول الله والسلام تعالی رسیدلی. نو ګوره دا هغه صحابه دي د صحابه او د واقعات دا واقعات منقص واقعات برای واقعات او قصې برای قصې نه بیانو چې ګنې یو قصه واورو خون تیوالو بس وی بس دا موږ دې لپاره بیانو چې سړی د صحابه په ژوندۍ باندې څه وکړي سوچ او فکر وکړي هغې نه سبق واخلو دې سره ایمان تازه شي خپل اعمال سړی ژوندي نو الله تعالی دې زمونږ د صحابه سره مینه پیدا کړي او الله تعالی دې د صحابه والا اعمال هغه زمونږ خپل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.